تا ته ډېر تکلیفونه دي، پریشانۍ دي، مصیبتونه دي، غمونه دي، قرضې دي، رزق تنګي ده، هر قسم دشمنانو تکلیف دی، هر قسم تکلیفونه، حاسدین او حسد، دا به ټول ختم شي که ته استغفار شروع. دا ټول هر څه چېرته تاسو په غمونو کې ډوب یې، تکلیفونو کې ډوب یې، پریشانیو کې ډوب یې، یقین وکړه چې انشاءالله العزیز داسې تیر به هدف وظیفه درته وښیم چې ستاسو ټول مشکلات به ختم شي او په یو څو ورځو کې به ستاسو غمونه په خوشحالیو کې بدل شي، تکلیفونه هم په اسانیو کې بدل شي او تاسو ته به داسې ځای نه الله روزي درکوي چې تاسو به وهم ګمان کې هم نه کېږي، تاسو وهم ګمان کې هم نه کېږي. تاسو څه وکړئ؟ استغفار شروع کړئ. ټولو غمونو علاج توبه او استغفار دی. د هر غم علاج استغفار دی، د هر تکلیف علاج استغفار دی. الله فرمایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهار. دا خو د الله وعده ده. د الله وعده چېرته دروغ خو نشي کېدی. مونږ دروغجن یو. که ته چې زه استغفار کوم او بیا هم زه پریشان یم نو دا ته دروغجن یې. ته تر شرایطو سره استغفار نه کوې ځکه چې الله خو د الله کلام خو دروغ کېدی نشي. نبي علیه السلام په سونو حدیث درته وښایم چې نبي علیه الصلاة والسلام د استغفار څومره احادیث دي په حدیثو کتابونو کې چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې استغفار کوي دا انسان دپاره ټول تکلیفونه ختموي، لارې کولاوي. استغفار چې دی نبي علیه السلام فرمایي خوشخبري د هغه خلکو دپاره چې په خپله عملنامه کې په ورځ د قیامت ډېر استغفار ومومي. استغفار کوئ. د هر مرض علاج، د هر تکلیف علاج، جادو دی که پریشانی ده، رزق تنګي ده، قرضې دي، بیماری ده، هر څه علاج چې د استغفار. فقلت استغفروا. ګوره حسن بصري صاحب ته یو کس رالو رحمه الله تعالی ته درس یې کولو، یو کس رالو وی حضور باران نه کېږي دعا وکړه چې باران وشي. نو حسن بصري صاحب ورته وفرمیل استغفار کو باران به الله وکړي. بل کس رالو او وی حضور دعا راته وکړه زه ډېر زیات غریب یم درک مې نه لګي پریشان یم. حسن بصري صاحب ورته وی استغفار کو الله به دې مالدار کړي، غربت به دې ختم شي. یو سات پس بل کس رالو هغه وی حضور د ما زامن نشته دی، اولاد مې نشته، دعا راته وکړئ. نو حسن بصري صاحب ورته وفرمایل چې استغفار کوه الله به دله زامن درکړي، اولاد به درکړي. بل یو کس رالو د خپل باغونو د خپل فصل شکایت یې وکړو ترقي نشته او پیداوار نشته، دعا راته وکړئ. نو هغه ورته وی چې استغفار کو. نو یې لاړل درس نه پس ورته شاګردان یې حضرت استاد محترم څو کسان رالل مختلف سوالونه وکړل، تاسو ټولو ته یو جواب ورکړو استغفار کوو. نو حضرت حسن بصري صاحب ورته وفرمایل چې دا خو زه خپله نه یم کنه، ما خو ځان نه جواب نه دی ورکړی، دا خو د قرآن پاک نه مې جواب ورکړی، دا خو قرآن پاک یې چې د ټولو مرضونو علاج استغفار. وی هغه څنګه؟ وی ته سوره نوح راواړه. نوح علیه السلام خپل قوم ته څه وی؟ فقلت استغفروا ربکم. نوح علیه السلام وی ما خپل قوم ته څه وی؟ الله استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نوح علیہ السلام وی ما خپل قوم ته وی چې تاسو ګناه نه توبه وباسئ، استغفار وکړئ، الله ډېر بخښونکی مهربانه دی، الله به تاسو باندې باران هم را نازل کړي، الله به تاسو سره مدد وکړي په مالونو سره، په اولاد په زامنو سره، تاسو ته باغونه درکړي، نهرونه به درکړي، ترقي به درکړي. دا خو الله یې، دا خو الله په قرآن پاک کې دې جواب کړی. ما خو د قرآن نه جواب درکړی، ځان نه خو مې نه دی ویلي. نو یقینا چې څوک خوش قسمته دي هغه خلک چې هغوی خپله زندګۍ کې د زړه نه استغفار کوي. خو د زړه نه استغفار کوئ، دا نه چې صرف په خوله باندې هلته کې ناهي ته ناست دی چې مخ راته ښه سپین کا ګیره کلی او لګیا استغفر الله استغفر الله تسبونه ټکار وباسي، نو دا استغفار دی؟ دا توبه ده؟ دا خو توبې پورې خندا ده. ګناه پرېږده. استغفار توبه مطلب دی ګناه پرېښودل، الله سره واسطه جوړول. او چې الله سره د واسطه جوړه کو توبه او استغفار د شروع کو، انشاءالله العزیز ټول کارونه به درته الله آسان کړي. موږ باندې چې څومره هم تکلیفونه راځي، مشکلات راځي، مشقتونه راځي، سختی راځي، دا د موږ د خپله لاسه د موږ د ګناهونو په وجه راځي. او د دې علاج دغه دی چې الله سره واسطه جوړه کړو او د خپلو ګناهونو نه توبه څه ته توبه دې ته چې په خپل ګناه پیمانه شي. ته په خپله ګناه پیمانه نه نو توبه تا کله ویستې ده.
ته اوس لګې ګناه کې مبتلا یې او ته چې یاره توبه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نو دا توبه ده؟ ته خپله وایه زه انصاف وکړه دا توبه ده؟ توبه یې ګناهونو باندې خپېمانتیا ته، توبه یې دې ته چې ګناهونو باندې خپېمانه شي. الله اراده مې وکړه، اراده به کوې چې دې ټایم کې ستا د زړه نه الله خبر دی د ما د زړه نه چې زما دا اراده یې ستا دا اراده یې چې بیا به نه کړو. بحیثیت د انسان که چېرته بیا در نه وشوه دغه ټایم کې تا اراده نه توبې په وخت کې، لیکن بیا در نه وشوه بیا توبه وکړه. ګوره په دې نیت باندې توبه نه کول چا سې نه بیا را نه وشي، دا ډېره غلط فهمي ده، دا ډېره کم عقلتیا ده. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي مثال ورکوي چې یو انسان دی سړی دی ګناه او هغه چې دی نو د خټو نه او د لهو نه لیت پیت دی او د دریاب په غاړه روان دی. نو چا ورته وایي چې هلکه دې دریاب کې یو غوپه ووهه که نه چې پاک شي دا خټې درنه لاړې شي. نو هغه ورته کم عقل په جواب کې ځي یاره اوس خو به غوپه ووهمه دا به رانه لرې شي او هسې نه بیا راپورې خټې شي. هسې تاسو به د باره کې څه دا کم عقل نه دی. دکه مثال دی هغه کس دی چې توبه نه وباسي په دې خیال چې هسې نه بیا رانه ګناه وشي. هلکه خو ای د خټو والا سمندر کې بیا غوپه ووهه که نه یار، ته دې ټایم کې پاک شوې بیا در پورې خټې شوې نو بیا غوپه ووهه که نه، سمندر دا منې کوي؟ د الله رحمت خو ډېر لوی د هغې غواړو حد نشته، نو هغه تا بیا منې کوي چې ما ته بیا توبه مه وباسه. نه 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 داسې مونږ په شان کې څوک غلطي وکړي او نه 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 کفن کې به مخ نه ګورم، د مونږ خو داسې کار دی، مونږ خو بیا غلطي نه معاف کوو که نه، مونږ خو ډېر سم پوره لوی درجې ته رسېدلي. لیکن الله شان دا دی، الله یې ته ما ته ستا د زړه نه زه خبر یم، ته ما ته په دې ټایم کې تا زړه پکې دی چې زه توبه وباسم زه به بیا نه کوم، بس الله درته معاف کړ. که چېرته انسان دی، انسان چې دی ډېر کمزوره دی، عاجزه دی، بحیثیت د بشر بحیثیت د انسان بیا ګناه وشوه نو بس بیا توبه الله ته وکړه. الله تا نه منې کوي، الله په توبه خوشحالېږي. نبی علیه صلات وسلام مثال ورکړی چې الله پاک په توبه دومره خوشحالېږي د هغه کس نه زیات چې هغه په یو بیابان کې روان دی او اوښ دی ورسره او سفر لوی سفر دی او اوښ دی او د هغې اوښ باندې سامان دی، خوراک څښاک هر څه دی او په دې کې چې دی په بیابان ځنګل دی او دته ډډه یې وواله دمې دپاره او چې دمه کوي په دې کې د سترګې ویرالې دا خوب هم څه عجیبه شی دی، هر ځای کې سړي ته ویرځي. خوب ورته ویرالو او دی اوده شو، چې اوده شو او سترګې وغړېدې نو اوښ نشته. اوس ته سوچ کو په دغه تورو شپو کې او په دغه ځنګلو کې به دی څه کوي او دی به څومره پریشان وي، څومره پریشان وي. کله یو پله غریب، کله بل پله منډې وه، کله بل پله. ګوره حدیث مبارک مفهوم درته بیانوم، حدیث مبارک دی. کله یو پله کله بل پله. اوس نه د خوراک څښاک سامان هم لاړو غیب شو، اوښ هم غیب شو، د سفر تلو د سفر هغه ټول نظام ګډوډ شو. نو دی درالو او د مرګ په انتظار باندې ډډه وواله هماغه ځای ته راغلو. اوښ نه ناامیده شو، سامان نه ناامیده شو او رالو مکه ځای ته، کوم ځای کې چې دی پروت و او کوم ځای نه اوښ بې درکه شوی و دی هغه ځای باندې پرېوتو د مرګ په انتظار باندې او د سترګې ویرالې او چې داسې سترګې وغړېدې نو اوښ سره د سامان وي لاړو. اچھا ته سړی دی به دغه ټایم کې څومره خوشحال شي، ځان را یاد کړه که تا باندې دا رالل څومره خوشحال وي دغه ټایم. او بیا د ډېرې خوشحالۍ نه په بل روایت کې دم راځي چې بیا د ډېرې خوشحالۍ نه چونکې دا یې غوښتل چې خو د خوشحالۍ نه څه وي، اللهم انت ربي وانا عبدک، الله زه ستا بنده یم ته د ما ربې. لیکن ژبه یې خطا شوله، د ډېرې خوشحالۍ نه تېنه خوله خطا شوه او څه ووې اللهم انت عبدي وانا ربک. ګوره ژبه تې خطا شوه او دا یې غوښتل چې الله ته د ما ربې زه ستا بنده یم، لیکن خطا شو څه ووې الله ته د ما بنده یې زه ستا رب یم. نعوذ بالله من ذلک. نو په دې وجه علمایي که د انسان ژبه خطا شي، خوله خطا شي، په هغې باندې کافر کېږي نه، حالانکه که په کس وکړي کفر دی، نقل کفر نه باشد. نو هغه د دومره حده پورې خوشحال شو چې هغه خوله هم ترې نه خطا شوله. نو الله پاک د خپلو بندګانو په توبه د دغه سړي نه زیات خوشحالېږي. الله اکبر.
ټول وایه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. زمونږ رب دومره مهربانه دی. نو ته صحیح طریقې سره توبه وباسه، تکړه شه، الله ته استغفار وکړه، په خپلو ګناهونو پښیمانه شه او بیا وګوره چې ستا د پریشانۍ حل نشي. نو بیا وایه تا ته ډېر تکلیفونه دي، پریشانۍ دي، مصیبتونه دي، غمونه دي، قرضې دي، رزق تنګي ده، هر قسم دشمنانو تکلیف دی، هر قسم تکلیفونه، حاسدین او حسد، دا به ټول ختم شي که ته استغفار شروع. دا ټول هر څه به درته الله پاک تا ته به څه وکړي، تا ته به دا ټول تابع وکړي. که ته ډېر تکلیفونو کې 1200 پیرې روزانه استغفار شروع کړه، یو 40 ورځو پورې خو کم از کم وکړه او استغفار بیا روزانه سهار و ماښام 100 ځله کم از کم کوه. انشاءالله ټول غمونه به دې ختم شي، پریشانۍ به دې ختم شي، بلې وظیفې ته به دې اړو ضرورت نه راځي که تا استغفار دا وظیفه شروع کړه. که د استغفار دا وظیفه تا وکړه، تا ته به عمر بر بلې وظیفې ته ضرورت نه راځي. دا یاد ساته. بس درود شریف هم یې او استغفار هم کوئ، انشاءالله العزیز ټول مشکلات ختم، ټول تکلیفونه ختم، راحتونه، هر طرف ته خوشحالۍ، د زړه سکون، اطمینان. الله دې موږ ټولو ته د توبې او صحیح طریقې سره د استغفار کولو او د توبې کولو توفیق را نصیب کړي. الله دې ما دارونه خویندې او ټول مسلمانان د دنیا په هر ګوټ کې چې مسلمانان دي هغه خوشحالۍ ورکړي. الله دې ورته دا غمونه په خوشحالیو کې بدل کړي، دا ټول پریشانۍ په اطمینان او سکون کې بدل کړي. الله مو خوشحاله ساته. الله دې تاسو ټول د حیا په څادرونو کې پټ ساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله.